محدثین تپوسو کې د مفسرین تپوسو کې د یو حدیث د اوریدو لپاره یو میاشت سفرې کولې یو میاشت سفرې به کولې. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یو ورځ فرمایي د اختر ورځ وا چې د خپل استاد محمد بن شهاب زهري رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا کور ته لاړم، دا مبارک دروازه مې وټکوله، هغه راته وویل راځه څوکي زه ورغلم. ما ته ویل مالک ته راغلي څه دپاره راغلي؟ ما ورته حضرت یو خو د اختر مبارک راغلی، بل دې له راغلي چې نن به ستاسو چوټي شاګردان به تاسو سره وي، تاسو به فارغ یې. ما ته به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو څو احادیث بیان کې. حضرت امام زهري رحمۃ اللہ علیہ فرمایي مالک ډېر زیات دوګیاري د ډېرې ښې ورځې انتخاب دی کړی دی. ورته ویې ښځه والا ستا د اختر په مبارکۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 19 احادیث یې ورته بیان کړ. کله چې ورته بیان کړ امام زهري دې تپوس کوي مالک صرف احادیث اورې که نه یادې؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي حضرت که ستاسو خوښوي دا حدیث به مې تاسو ته بیان کړم. هغه ورته شروع شو 19 احادیث چې په کوم سندونو سره ورته راغه ذکر کړي وو، په هغې سندونو سره په ترتیب سره ورته 19 احادیث ذکر کړل. بیا امام زهري ډېر زیات خوشحاله شو، 40 احادیث یې ورته نورم بیان کړل. 40 احادیثو نه بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ هغه ترتیب سره 40 احادیث ورته بیان کړل. بیا ورته امام مالکه زه ستا رنګې شخصیات چې په دې دنیا کې موجود دي دې ته هېڅوک نقصان نشي رسولی. سبحان الله. زما عزتمندو یو حدیث دپاره لسو احادیثو دپاره به هغې داسې موقع څارلې او څونه ادب او احترام دی کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یو ورځ چا تپوس وکړه چې حضرت دا ډېر لوی عظیم محدث دی، د ده نه ته احادیث ولې نه لولې؟ هغه ورته حضرت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک آداب غواړي، مینه غواړي، محبت غواړي. دا محدث چې کله حدیث بیانوي نو دې دلته ولاړې کېږي نه د دې وجې نه چې د احادیث د نبي کریم صلی الله علیه وسلم